أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. سورة زمر 8 نمبر آیات دی. په دې 8 نمبر آیات کې د گمراه خلکو علامات ذکر شوي دي. هغه خلک چې کوم بیلاری دي د شیطان په حرکتونو باندې صحیح روان دي، دغه خلکو علامات ذکر شوي دي. د هغوی نه یوه ګیله هم ذکر شوې ده، شکوه ذکر شوې ده، او په آخره کې هغوی ته د جهنم د عذاب خبرداری هم ورکړل شوې، تخویب ته هم ذکر شوی دی. الله تعالی وایي وإذا مس الإنسان، هر کله چې ورسیږي انسان ته ضر تکلیف، د انسان نه مراد کافر، فاسق او بدعمل انسان ته مراد دی. دعا ربه، نو دعاګانې غواړي د خپل رب نه. چې کله مشکلات به راشي د رب نه سوالونه شروع کوي، وایي موږ ګناهګار یو، موږ معاف کړه، موږ داسې کړه، موږ هغسې کړه. منیبا الیه، چې پوره اخلاص کوونکی دی الله ته، پوره په اخلاص باندې لګي بیا. ثم اذا خوله نعمة منه، بیا هر کله چې ورکي الله تعالی دته یو نعمت منه د خپل طرف، هغه مشکلات ختم شي، نعمت ته ملاوي شي. فرض کړه بیمار د صحت ولا ورکو، کده غریب دی نو بس مال ولا ورکو، غربت ختم شو. په دې طریقه باندې نعمت ته ملاوي شي. د نعمت نورست نسیه د انسان ير کی ما کان يدعو الیه، هغه څه چې دبو تر د دعاګانې غوښتلې الیه د هغه مبارک من قبل مخکې چې کوم سوالونه کول چې دا مشکل نه لري، کله الله نه سوالونه کول، هغه مشکل ته مکمل یوري چې لمن تکلیف راغله او الله نه لري کړه د خبرې د سره یوري شي. نو نسیه دا ير کی ما کان يدعو الیه من قبل، هغه څه چې دبو دعاګانې غوښتلې د هغه مبارک من قبل مخکې. وجعل لله اندادا، او دغه انسان به ګرځي الله تعالی سره شریکان، کله په عبادت کې شریکان نسی، کله په صفاتو کې، کله په حاکمیت کې، خو په طریقه باندې په شرک کې اخته. ليضل عن سبيله، دې لپاره چې گمراه کې نور خلق د الله د لارې نه د الله سره شریکان په دې وجه باندې ثابتوي او نیسي چې ور سره نور خلق هم تباه شي، گمراه شي، بیلاری شي. نو دا خو لوی جرم دی د الله د احسان، د دومره احساناتو نه بعد چې الله ولا دعاګانې قبولې کړي دي، د بیا دومره غټ سرکشي ته راسه چي. نو قول ته ورته وایي پیغمبره تمتع، چې پیدې حاصلې کا بې کفر کې بخبر کفر کې دنه قلیلا لږه زمانه، یعنی دا کم کفر چې د شروع کړي د کم چل ول د شروع کړي دی، په دغه چې کم صح حاصلول غواړي، کمال دولت را جمع کول غواړي، را جمع کا، خو قلیلا لږه زمانه، دومره زمانه بنئ. انک من اصحاب النار، یقینا ته خاوندانو د اور نه یې. د دې نه معلومه شوه چې د الله تعالی د احساناتو نورست او هغه مشکلات چې الله ول حل کړل د هغې د یرولو نورست د الله تعالی سره شریکان نیول. شرک ډېر قسمونه دي. عبادت کې شرک کول، لکه خلک چې قبرونو ته منځونه کوي، قبرونو ته سجدې کوي، یا د بزرګانو په نوم باندې نظر مني، عبادتونه ورله کوي، دا هم د شرک قسمونه دي. خو دا شرک په عبادت کې دي. دغه شان کې څوک داسې کوي چې د الله تعالی سره په صفاتو کې خلک شریک کوي، یعنې الله تعالی په غیب باندې پوهېږي، د هر چا آواز اوري. نو د خیال دا چې کوي نور بزرګان هم داسې دي، نور بزرګانو ته آواز کوي، د هغې نه سوالونه کوي، دعاګانې ته غواړي. دا شرک په دعا شو. دغه شان کې دا هم شرک دی چې په حاکمیت الهي په نظام کې دا عقیده لري چې یاره دا منظور به الله لکم، خو په نظام کې نعوذ بالله د الله تعالی کار نشته، او نظام خپل خوخه د څنګه نافذوم او څنګه قایموم او څوک انتخاب کوم خپل مرزي ده، په دې کې د چا کار نشته. نو دا شرک په حاکمیت دی. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، مضمونونه مخکې تر شوي دي او دا یو سنگین مضمون دی. نو دا شرک په حاکمیت د عقیده لرل او عملا د کې ساخ استل به د طریقه باندې چې یاره بس په نظام کې خود مختار خپل خو خمیده، او بده کې یعنی الله تعالی یې سویلی نه دی کې ویلی نو بس ماته نعوذ بالله منظور نه دی. نو دا شرک په حاکمیت شو.
په دې کې چې څه واخیستل او د دې ماته حضرالي نو تحلیل او تحریم د توحید یو مستقل اصول دي چې کوم شي الله حلال کړي هغه ته به حلال وي چې کوم حرام کړي هغه ته به حلال وي حرام وي اوس ته د دې یو نظام قائل شو چې ته وې چې یاره کداغي نظام ما یو شی حرام کړ مزي حرام ګڼم او کمال حلال کړ مزي حرام ګڼم او د دین بغیر چې قران سوي دي او حدیث سوي دي هغه نه بغیر لکه عام فاسقان فاجران چې کوم د سکی عام تور چیرې سود دومره شرح باندې جایز او دومره شرح کې بیا حرام دومره ظالمانه شرح سود حرام او انصافي شرح سود چې کوم د جایز بری طریقه باندې قوانین او بیا هغه د پاره بیا 30 کال 36 کال کیسونه چلاوي چې یا سود حلال دی او خلک به وایي چې حرام دی ته چلاوي چې نه حلال دی دا ټیک ته صحیح دی او خلک به ورپسې شي هغه بس دغه شان د کې چې زنا بالرضا جایز وګرځیدل او زنا بالجبر حرام وګرځیدل حالانکه زناګان ټول حرام دي بلکې خو رضا په کې شي دي داسې نظام د تحلیل او تحریم کې شرک دا مستقل شرک قسم نو داسې خبرې منل او داسې خلک داسې عقیده سپورټ کول تایید کول هغه ته لاري هوار ورک باران د زبان دي چې دا شرک په حکیمت کې داخل دي دا کم خلک د خواري مهنت کې د کړهونه تیرې هم تک د پاره درجه شرک په حکیمت نظام بچ کی د لپاره خواري کوي نو الله تعالی وایي دغه خلک بیا الله تعالی سره شرک کوي شریکان نسیل یوزویل عن سبیله دې لپاره چې خلک گمراه کی د سمیلارینه په شرک کې اخته کی اول نو تورته وای تمتع فائدې حاصل کی به کفر کې بخبر کفر کی قليلا لګه زمانہ انك یقینا تبع من اصحاب النار د خوندانو د ور نه یې جهنمی به یې دا کارونه د جهنميان دي اخوا دی آیات کې امن هو قانت دی کې د مشرک او د فاسق فاجر او د مؤمنانو منځ کې فرق ذکر کیږي چې تاسو به مؤمنان څنګه پیژنئ او تاسو به فاسقان فاجران څنګه پیژنئ علامات دا غیر علامات ذکر کیږي الله تعالی امن هو قانت انا الليل ای هغه سوچ چې عبادت کوي په وختونو د شپې کې ساجدن دې په سجده یې وقایما ولاړی يحذر الاخرته یریږي د اخرت نه ويرجو او دا تملري رحمت ربه د رحمت د رب خپل قلت ورته وای پیغمبر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا پویږي هغه کسان آیا برابر دي هغه کسان چې پویږي او هغه کسان چې نه پویږي دې څنګه کې د مؤمن علامات دا ذکر شو چې د وختونو د شپې کې عبادت کوي دغه ورځ ذکر نشو د دې د معنی نه د ورځ عبادت نه کوي د شپې به بلکې د شپې عبادت ګران دي تهجد ګران دي تباسطان مز کافي ګران دي سحر مز ګران دي نو کوم سړی چې د مغسطان مز تهجد مز سحر مز کې نشو د ورځ مز خو ډیر آسان کوي خو کوي نو معنی دا چې دا ګران منځونه کوي نو آسان خو خامخه کوي منځونه پابند دي د عبادت پابند دي خپل ژوند چې کم دی په سجده او په قیام کې تیری زیات د عمل ظاهري علامات شو چې ظاهره من تستر ګمانې نه جدي دي شکر یې د مسلمان دی د موس پابند دی د تلاوت قران پابند دی او يحذر الاخر د یریګ د اخرت نه د دومره عبادت او دومره سخت زکه دی چې د اخرت نه یریګ حساب کتاب نه یریګ ويرجو رحمت ربه او تملري د رحمت د رب خپل الله تعالی د امید پتا باندې زکه دا د ګیار عبادت کې زکه دعاګانې غواړي نو دا درې علامات چې پچا کی نو د اثر کې پویا سره دا علم لري زکه د سکارونه کوي کوم چا کې دا صفاتونه نه یې باقي علم هم موجود دي بغیر د علم نه خدا نه کیږي او چا کې چې علم یې او دا کوي نو بس دغه ټیک سره نو دغه سره الله تعالی یقول ورته وي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پويږي او هغه کسان چې نه پويږي د څنګه کې څه ونه ول چې هغه سره برابر دي چې مسائل پويږي هغه کس چې مسائل باندې نه پويږي څه ونه ویل بلکې عملاً خبره وکړل چې هغه تر خپل سترګ باندې نه چې خپل عمر چې کم دی په عبادت کې تیری اخرت نه یریږي د رحمت یې تمشتا نو معلومه شو چې د علم او عمل چې دوه یو ځای شي نو هغه تعلیم ویل کېږي چې علم او عمل نه یو ځای شي بیا تعلیم نشي ویل کېږي نو چې کله علم او عمل دوه برابر شو دي ته تک عالم ویل شي د امام ابن حبان رحمه الله لیکلی دي نو قلت ورته وایي چې یا آیا برابر دي هغه کسان چې پويږي د عالمان برابر دي والذین هغه کسان لا يعلمون چې نه پويږي چې هغه عالمان نه دي یا سره پويږي نه یا پويږي خو عمل په دې لیول باندې نه دي پمونځ کې دې نشي جای مازه کې سره دې نشي شکل برابر نه دي قرآنی درسونو کې د سره نه کینی
او دغه شان درسونو د پاره ماحول او فضا د سره نه جوړي د دې ماحول د سره دینه نو وای ته فیصله وکړه ته وایې چې آیا د دوه سمې دی شي یو شان کې دی شي آیا د حق او باطل وسم نه پیژني انما یقینا يتذكر نصیحت قبل اول الالباب خوندان د عقلونو کوم کسانو کې چې عقلي هغه به د قران نه نصیحت واخلي او چې کوم خلک یې عقل نه نو دا ډېر تجربه کار او تعلیم یافته ملاوي معلومیږي لیکن چې قران نه نصیحت ناقص ته به پوه چې عقل نه بيخي وزګار دی ځکه د قیامت د دومره درون سفر د برزخ د دومره ګران ژوند په دنیا کې د دومره لوی امتحانونه د قران باندې د عمل کولو نه بغیر د قران تعلیماتو نه بغیر یقینا سره خساره او تاوان دی د سره پیدا نشي حاصلولای نو چې قبل د ژوند او د مستقبل نصیحتونه د قران نه ناخستل نو د عقل سره نشته او چې کله د دې نصیحت اخیستل د پوج د عقل من خلک دا خیال خلک